سلامونه ملګرو ای بي ډیویلیر هم د پاکستان کرکټ بورډ ته یو ډیر غټ میسج کنوي کړی دی د پاکستان چې کوم لیجنډز کلاړیان دي د غي حواله سره د یونس خان حواله سره د شعیب اختر حواله سره د سرفراز حواله سره چې کوم لیجنډز کلاړیان دي کوم خاموشه کلاړیان دي څوک چې پاکستان لپاره پرفارمنس کړی دی نن سبا په ټي وي لایو شوګانو کې تاسو نه ګورئ چې ناست او تنقیدونه پاکستان ټیم باندې کوي نو د غي حواله سره ای بي ډیویلیر هم یو ډیر غټ سټیټمنټ جاری کړی دی او پاکستان کرکټ بورډ لپاره دي چې کم از کم دغه کلاړیانو د پاره غور او فکر وکي ای بي ډیویلیر ویلي دي چې پاکستان سره سٹار لیجنډري موجود ده سٹار لیجنډري کلاړیان وسره موجود دي او هغه بغیر د عہدې نه په کورونو باندې ناشتي نو پاکستان کرکټ ټیم ته کچري پاکستان کرکټ ټیم غواړي چې مونږ کې تبدیلی زر تر در راشي نو بیا پاکستان کرکټ ټیم ته او پاکستان کرکټ بورډ ته پکار دي چې یونس خان سرفراز محمد آصف عمر ګل غونته کلاړیانو ته هغه په منیجمنت کې دغه کلاړیان اوساتي او دوی ته مکمل اختیارات ورکي نو بیا پاکستان د دنیا نمبر 1 ټیم نسو کوم نشو درولې یو طرف ته د ای بي ډیویلیر دا خبره بالکل ټیک ته اتنټیک ته جنون خبره کړي د 100% او صحیح خبره کړي د حقیقت بیان کړي د کچره پاکستان کرکټ بورډ عمر ګل د بالینګ کوچ کی یونس خان د بیټینګ کوچ کی سرفراز هیډ کوچ کی یا سرفراز لمسن اس کوچنګ کې رول ورکی یا منیجمنت کې غل رول ورکی محمد آصف منم په فکسینګ کې د ټیم نه بهر شوی دی خو محمد آصف تبیا غینه پس موقع نه د ملو شوی امیر ته موقع ملو شو سلمان بټ ته موقع ملو شو آصف ته موقع ملو نشو نو اټ لیست پکاره چې په منیجمنت کې اوسه د هوکچره محمد آصف په منیجمنت کې راغو نو خلک په تنقیدونه شروع کړي چې یو فکسر د پاکستان کرکټ ټیم منیجمنت راغو یا یو فکسر د پاکستان کرکټ ټیم بالینګ کوچ شو نو خلک په بیجا تنقیدونه کوي نو په دې وجه باندې محمد آصف خو ناممکن ده خو عمر ګل شو یونس خان شو سرفراز احمد شو د پاکستان کرکټ ټیم په منیجمنت کې ساتل پکار دي پاکستان کرکټ بورډ له پکار دي چې د کلاړیانو لسنه اسه عہدې ورکي د کلاړیانو ته سنه اسه اختیارات ورکي او فل اختیارات ورکي چې روره د ستا ټیم دی دا به ته سنبالې بیټینګ یونس خان ته وایي چې بیټینګ سنبالول میډل اډر سره خواري کول اوپننګ تیارول ښه بیټسمین ټیم ته راوستل موږ ته له شپږ میاشتې ټیم درکو کال ټیم درکو ته موږ له ښه زبردست میډل اډر بیټسمین پیدا کا که کرنټ بیټسمینانو کې تاله یو ښه بیټسمین میډل اډر لګي په هغه خواري وکړه نو بالکل چې هغه ته اوپن فری هینډ ورکړي یونس خان یا عمر ګل دا چې کله په منیجمنت کې شامل شي نو دوی تاله پاکستان کرکټ ټیم د دنیا بهترین ټیم جوړول شي خو کچري او شو دا خو ای بي ډیویلیر دا خبره کړې دا او ای بي ډیویلیر نه علاوه زموږ پاکستانی قوم چې کوم دی هم دا غواړي چې دا رنګ د کلاړیانو ته اختیارات ورکړل شي نو بیا د پاکستان ټیم ته راکای نه سو کوم نشي منې کول جی نو اوس دې حواله سره تاسو سره لري آیا ای بي ډیویلیر چې کوم بیان جاری کړي سټیټمنټ جاری کړي د سره تاسو اګری کیږئ کنه محمد آصف شو یونس خان شو عمر ګل شو دا تاسو په منیجمنت کې لیدل غواړئ کنه دا تاسو په غټو عہدو باندې لیدل غواړئ کنه او کچري یونس خان عمر ګل دا سه کلاړیانو ته عہدې ملو شي نو د پاکستان کرکټ ټیم بهتري طرف ته بوتلې شي کنه نو تاسو خپل رائے موږ سره په کمنټ کې د حواله سره ضرور شریک کړئ ډیر زیاته مننه د ویډیو کتلو والسلام